بسم الله الرحمن الرحيم. ومن زنا في دار الحرب وفي دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد. انتهي آسان مسائل لمولسم چونکہ باب ندی مسئلے متعلق دے چکمی وطی کی با حج جاری کی گی کمی کنا نوی چاچی دار الحرب کی وطی وکللا یا دار البغی کی زنا وکللا او بے دار الاسلام ترالے بدبا حد نجاری کی گی وجہ منگ ویلیو دی زنا بتاریب کی چاگبا دار الاسلام کی بھی داخو دار الحرب دار البغی غیر دار الاسلام دے. ومن زنا في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج إلينا وبمن ترالے لا يقام عليه الحد حد بنا قائمیگی. امام شافعی رحمه اللہ وی حد بقائمیگی کدار البغی دار الاسلام کی وکی هم يحد لأنه التزم بإسلامه وجه دارک چکلے و سلیم مسلمان شو ند لازم اکڑ بخپل اسلام پا وجبانی لازم اکڑ دخپل اسلام پا وجبانی احکامه احکام دے اسلام اینما کان مقامه کم دے کی چیز مقاموی کم دے کی چی موسیقی لہذا حد بی جاری کو اسلام احکام بزان لازم کلی دن حکم دام دے چی حد دی جاری شی زنا وکما. ولنا قول علیہ السلام منگ دبارد نبی علیہ السلام قول لے نقلی دلیل لا يقام الحدود في دار الحرب دار الحرب کی حدود نقائمیگی. ولأن المقصود صاحب دے ہدائی عقلی دلیل بیانی مقصود مولی صرف انزجار دے سزاور کی دام منشی و نور خلقم دے کار نہ منشی تاسی دا کنا او دا سزا علا ورکولی شیشی دا والی دا قاضی او دا حاکم ولایت خوی کنا او ولایت خود دار الاسلام کی دار البغی او دار الحرب کی نبی. ولأن المقصود مقصود انزجار دے وولایت الامامی ولایت دی امام چنے منقطعاتون دا خوکت دے فیہما بدوارو کی دار البغی دار الحرب کی فیعر الوجوب نو وجوب بخالی شد فیدینا انزجار بکنے کی گی. ولا یقام اعتراض نو چکل دار الاسلام تراشی وس خو ولایت شتکنا وسط پہ حج جاری کی وینا کل چوزینا غیر موجب و رست واپس موجب نگرزی کی خواہ غیر موجب و حد لرے و پیرا رست موجب حد لرے نگرزی. ولا یقامو حد بنا قائمی کی بعد ما خرجات پس داغینا چی دارا بار شویوی دار الاسلام تا لأنه لم تناقض موجبا ذکا دا غزینا چوا دا مناقض نشولا واجبون کی حد لرا فلا تنقلب موجبا نوس نگرزی موجبا. ولو غزا من لو ولایت الاقامت بنفسه چاہتا چی دا حد قیمول ولایت دے اغا غزا للاڑے دار الحرب تا دار البغی تا او دا دب فوج کی چازینا وکللنو حد با جاری کولی شکا پوئی گئی او کا دا سکس غزا لتلیو چاگا تا دا حد جاری کول ولایت نو او بے چا با فوج کی زینا وکلل با مجاہدین کی بے حد نشی جاری کولی. ولو غزا من کچری غزا وکیا غزوک لو ولایت الاقامتی چا دبال چی دے اقامت ولایت دے بنفسی دا خپل حد جاری کولی شی لکه خلیفہ دے و امیر دے مصر دے نو یقیم الحد علی من حد بقائمی باغ چابان دے زنا فی معاسکری ہے چلی دا پاسکرو کی زناو کی ولی لئن نوزک معاسکر چی دی تحت یدی دا دلاستلان دی دی بخلاف امیر الاسکری بخلاف دا یو لخکر امیر چغت دا ولایت یعنی اقامت دا حد دا ورتنوی ادائی نشکا ولیکا بخلاف دا امیر دا اسکر فإنه لیس له اقامت الحد ام دا غشان دا سریه والا وڑو کی ڈالا دا مجاہدین و اگه که سوک جهاد وکی دا اگه زنا وکی دا اگه مشر اگه حد نشی جاری کولی دار الحرب کی یا دار البغی کی لأنه لم يفوض الیهما ذکا امیر دا اسکر تا و امیر دا سریه تا ندے اسپار لیدے دوارو تا الاقامت و اقامت دا حدودو و اذا دخل حربی دارنا بی امان فزنا بزمیت و زنا زمی بحربیت برو گو رہے یو حربی دے دار الاسلام تا مستامن بن کر آیا مستامن شو بید زمیه سر زنا وکللا دویم حربیه دا دار الاسلام تا زمیه بن کر رالا او بیور سر زمی زنا وکللا نو دا حد بچه حکم بی امام سے فرمائی
عمده مفتابه ده ذمی د حربیه سره کړي ذمی باندې به حد جاری کیږي ذمیه د حربی سره کړي ذمیه باندې به جاری کیږي پاتې شلو حربی مستامن هغه حد نه جاری کیږي نه پوهیږي امام ابو یوسف رحمه الله وی په ذمی او ذمیه بم حد جاری کیږي او په حربی او حربی مستامن او هغه بم جاری کیږي امام محمد رحمه الله وی توجه که ذمی زنا کړي حربیه سره په حربیه خاصم نشته په ذمی بي او که ذمیه سره حربی کړي په حربیه سم نشته په ذمیه هم نشته دا خو تابع ده ذمیه سره حربی کړي دا نه په حربی خو نشته ذمیه هم نشته او که ذمی حربیه سره کړي دا نو په حربیه دی نه په ذمی با وی وته وګورئ وإذا دخل حربي دارنا بأمان بامان سرر عليه فزنا زنا وكلا بزمية أو زنا زمي بحربية يحد الزمي والزمية إمام سے فرمائی عند أبي حنيفة رحمه الله دا مفتى به دا ولا يحد الحربي والحربية وهو قول محمد إمام محمد رحمه الله هم دغ قول الذي إمام سے بوالا خو بچا کی في الذمي چه بزمي کی بحد جاری کی کده حربية سره وکی یعنی اذا زنا بحربیه چې زنا د حربیه سره وکي او کچری حربی د ذمه سره وکي امام محمد رحمه الله فرمایي یوم نه جاری کیږي اما اذا زنا الحربي بذميه لا يحدان حد به جاری کیږي دوړو باندې عند محمد وهو قول ابي يوسف اولا دا د امام یوسف سبم اول قوله د امام یوسف سره دویم قول وقال ابو يوسف رحمه الله يحدون كلهم بطول بحد جاری کیږي وهو قوله الآخر دا آخری قول ورستونه لأبي يوسف رحمه الله توجه امام يوسف رحمه الله دا بار دلیل وی تاسو نه د پوسکم ذمی کافر دی که مسلمان وی کافر پاغه باندې حدود جاری کیږي کنه وی جاری کیږي ولی جاری کیږي وی چې هغه پامان باندې اوسېږي صحیح ده ویا نو امام یوسف رحمه الله وی اسما دلیل دا دی حربی بم جاری کیږي ولی ام کافر دی ام په امان باندې اوسېږي خو فرق یې دا دی چې هغه همیشه لپاره په امان باندې دی او دا متعین ورځو لپاره همیش دو لپاره دی نور په امان باندې دواړه دي پوهېږئ که نه نه کله چې هغه د امان په وجه شرعي حدود پې جاري کېدل ذمي باندې په دم جاري کېږي وګورئ لأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن چې التزم احکامنا دا بزان باندې لازمي زمنګ د دین احکام مدت مقامه فی دارنا ترغه مودی پورې څومره چې دا مقیم وي زمنګ په دارالاسلام کې فی المعاملات معاملات بزان لازمي ده څه کنه کما ان الذمی لکه څنګه چې ذمی التزمها احکام د اسلام لازم کړي مدت عمره ټول عمر د پاره ځکه ټول عمر د پاره ذمی وینو ولهذا بل ورا که حربی چاته د زنا کنزلو کې حد قذف به جاری کیږي کنه ویاو نه دا خو اسلامي حکم دی جاری شو زنا والا هم جاری کیږي که څوک قصدن ملک قصاصا به وجل کیږي حربی کنه ویا وجل کیږي باندې دا اسلامي حکم دی شرعي دا احکام چې به جاری کینو حد زنا والا هم بسکه نه پیږي به ولهذا دغه وجدا يحد حد القذفان بحد کیږي هم ويقتل قتل کیږي قصاصا هم بخلاف حد الشرب اعتراض امام یوسف سے معنی اعتراض امام یوسف سے که شراب حربی وسکی حد شرب به جاری کیږي وینا ولی نه جاری کیږي ته خو د باندې احکام جاری کیږي ویغه وجدا دا چې شراب سکلو دغه مباح وي عقیده دا جوړه ده نو هي کې اوس چیل نه شو کوله مباح کاری کړي من خو نه دی کړي بخلاف حد شرب لانه يعتقد حربي عقیده لري اباحته دغه د اباحته ولهم ازمن د طرفین د بر دلایل وورا طرفین وی حربی باندې حد زنا نه جاری کیږي وجه دا ده چې دا د ذمي په شان نه دی ځکه دا عارضی راغلی او بس بزي حکمن د دارالاسلام نه دانه دی ګرځیدلی او ذمي دا خو مسلمان ګرځیدلی دی حکمن دارالاسلام کې اوسېږي حکمي طور یعنی احکام مسلمان په جاری کیږي ډېر شی پوه نه شولې پې وګورئ بخلا کومه دی لاړې يرشو ولهما
انه ما دخل للقرار بيد سره قرار د بار هونه دی راغلی رزي راغلی په ذمه څنګه ور قياس کې ذمه خو قرار د باري فرق دوړو کې را لکرانه له قياس صحیح شو نه دی بل حاجه بلکې د حاجت د بار راغلی نک تجارت د بار ونه حویا فلم يسر من اهل دارنا دا زمونږ د دار نه نشونو چې نشو د باندې موږ څنګه احکام خپل لازم کو ولهذا دغه وجه د کنه واوري ذمي که غواړي چې دار الحرب ته زما نشیتلله او که مستامن وي حربي زدم اجازه ورته نو دواړو کې فرق دی کنه دی یو حکم بل ما نشي جاری کوله دغه وجه د تمکن قدرت دی حربي ته من الرجوع الى دار الحرب الذي خبري چې دار الحرب ته رجوع کی بل واورا کچری مسلمان را پاتسیږي یا ذمي او دغه حربي مستامن ملکی قصاص به اخلي مسلمان یا ذمینا وینا حالان کی مسلمان را پاتسیږي ذمي ملکی عمدن قصاص به اخلو نو حکم یو شو ذمي یا مسلمان را پاتسیږي حربي مستامن کې ملکی تعزیر به هو قصاص او که مسلمان ذمي ملکی نه به شتا نو احکام یو شو دا وجه ده کنه امام سب تم دا مانی ولا يقتل المسلم ولا الذمي به دا نه ملکیږي د ذمي د حربي په قتل باندې فانما التزم من الحكم تغری کنه بروګوري باقي امام سب دا ویلیو چې څومره پورې دلته ځان منی د اسلام احکام لازم کړی دا ویلیو موږ دا هغه احکام د اسلامي وزن لازم کړی کوم متعلق چې حقوق العباد سره دي هغه حد قذف چې تا کم ویلې وغمو او تا د قصاص خبره کړې واغم حقوق العباد نه او زنا اشد زنا دا حقوق الله نه ده ای بزان نه لازم کړي نه دا دلیل دی خطا دی چې ترڅو دارالاسلام کې نو د اسلام احکام ځان باندې لازم کړي صحیح ده لازم کړي دي حکم حقوق العباد سره تعلق وي فانما التزم د لازم کړي من الحكم ما د حکم نه هغه حکم يرجو الى تحصيل مقصوده چې هغه د مقصود حاصلولو ته رجع کیږي چې هغه حقوق العباد دي وجه ځکه چې کله د اسلام تراله او امن ورته ملاو شو نو تم د انصاف لري نو د مانم لازم نه چې د خلکو ته انصاف ورکړي د حق العبد پامال نه کی الغرم بالغنم ګټ چی نقصان چی د ګټي الخراج بالزمان او ګټ چی پتاوانی د مادي دي کا 386 نمبر ماده مو ویل تاسو غوري 486 کوم نه دور رسیدلو لاړ يرشو ولا يقتل ولا الذمي به فانما التزم من حكم لانه لما طمع زكى كل چې تمل لرلا په انصاف کې چې ما ته انصاف راکې او ما ته من راکې يلتزم بزانم لازم کړل څوک الانتصاف چې زبم انصاف تاسو سره کومه او د قصاص مسله دی کړي و امام ابو یوسف او حد قذف مسله دی کړي و من حقوقهم ده حق العبد ندي ارچ حد زنا ده حق شرع ده دواليون شو ولمحمد رحمه الله وهو الفرق ان الاصل في باب الزنا برو امام محمد رحمه الله قولته هغه فرق کړو کزیمی حربی سره کی زمي معنی به حد وی حربی د زمي سره کی زمي باندې نشته حربی معنی قاسم نشته فرق ولي کوي ويسل بزنا کی سړی دی اوراشي منګلخه او خزه خو هغه به فرعي نو چې کله سړی زمیو نو زنا اصل لوسو به حد جاری کیږي او تبع چې دا تبع حربیه کباغي نه دي او چې کله سړی حربیو خزه چې وا زمیه وا نو وس چې کوم سړی دی حربي دی هغه باندې حد نشته نو په تبع بم نبي زمیه بم نبي فاصل نشته نو پیږي کنه د تابع خود تابع جوړیږي خو مطبوع تابع اوره ولي محمد رحم الله هو الفرق وغفر كيد زمي وزمي ترمنځ نو هغه دلیل دی چې ان الاصل في باب الزنا اصل په باب د زنا کې فعل الرجل فعل سړي دی او د خزي دی اچھا في باب الزنا فعل الرجل فعل سړي دی والمرأة تابعة له او خزه غره سړي تابع وي على ما نذكر ان شاء الله تعالی دان قریب ذکر کوخه
فامتناع الحد رشکل حد منشي په حق د اصل کې یعنی حربي کې نو واجبي امتناع او چې د حد منشي په حق د تبع کې یعنی ذمیه کې. اما الامتناع هر کله چې حد منی په حق د تبع کې یعنی حربیه کې لا یوجب نو واجبي چې من دي شي په حق د اصل کې یعنی په ذمی کې نه پیږي په نذیر او نذیر واورا بالغ چې د ماشومی یا لیونی سره زنا وکي نه په ماشومی او لیونی خو حد نشته خو بالغ شته ځکه اصل له او بالغه چې د لیونی ماشوم سره زنا وکي نو ماشوم او لیونی اصل له بدن نشته نه په بالغ هم نشته ای نذیر شو. ونذيره كم ده اذا زنا البالغ قال بالغ زنا وکي بسبيه او مجنونه بل وتمكين البالغه چې بالغه قدرت ورکی خپې وازی کی من السبي ماشوم تا والمجنون ولي تا ورته ویټه پي چې راځه پي ولي ابي حنيفه رحمه الله دا کر کوي کنه دا خپل ونو چې دا څوک دتی امام صاحب د بار دلیل فيه اور مريسم په حربي مستأمن کې دلیل دا دی چې حربي کما زنا کوي کنه کما دی حربي کم فعل زنا کوي هغه زنا ده هغه سره زنا ده ځکه هغه په حرمات مخاطب دی دا کار مکوه دا مکوه دا مکوه بده مخاطب دی نو بده مخاطب دی زنا مکوه کړی دا نو کده د سره حربي کړي کنه ذمیه کړي ذمیه ام زنا متحقق شوله ځکه دا زنا وکنه او ذمیه خو الریډي زنا ده او کده حربيه وي او مقابل کی ذمی وي نو حربي زنا ده په حرمات باندې دغه دا مکلف دی دا مکو او کړی دی نو یو کار منو او کړی دی نو جرم شو کنه شو زینام دغه شان جرم دی نو مقابل کې ذمی دی هغه زنا متحقق شولا او که مقابل ذمیه ده حربي سره هم زنا څه شولا نو حد به باغو جاری شي پدی ویزه کنه جاری کو چې دیو حد بدی وشته دی نه نو پوهیږي به خونه درنه کوله کا پوهه نه شلک برو ګورئ هغه وی ذمی حربي کې هم په ذمی جاری کیږي او ذمیه او حربي کې هم په ذمیه جاری کیږي وجه سره حربي کې شری زنا وکي د ذمیه سره نو حربي دا فعل منع فعل له ولې دا خو مکلف دی د حرمات دا باندې کې وکړو منع فعل وکړو او غم به دغه وتی والا کار دی نو هغه زنا ده او چا څه کړی د ذمیه سره هغه غم زنا ده نو ذمیه الریډي زنا کړي څنګه نه جاری کی دا رسېږي فعل حربي چې مستعمل دا زنا ده لانه مخاطب ذکر دا مخاطب دی د حرماتو دا کار باندې کې دا باندې کې خجی اگر که بعض علماء وی ټول شرایع مخاطب د عبادت او حرمات او معاملات موږ د حرمات د خبر ربسي یوجب کوم ته ورسېدلو علامه او سيوم دا سیدا اگر چې مخاطب بشرایع علی اصلنا زمون په اصل باندې نور شرایع مخاطب نه ده خود حرمات ده کنه چې کم کارون منه هغه عملی کوي هغه نه کوي به کم کارون چې منه ده حکم به عملی کوي کار به نه کوي والتمكين من فعل هو الزنا او کله چې قدرت ورکړي یو فعل چې هغه زنا وي دا خو موجب د حد وي بچا باندې علیها یعنی ذمیه را پاسېدله هغه قدرت ورکو ذمی ته چر حربي ته چر شوته میکا نو دا قدرت ورکول د یو فعل هغه فعل چې هغه زنا وي خزه چې قدرت سړی ته ورکی چې ما سره فعل وکړه د زنا والا نو په خزه حد جاری کیږي کنه جاری کیږي دلتم دی ذمی قدرت ورکړي حربي ته د زنا فعل نو حد به جاری شي پوه نه شي بیا او قدرت ورکول د خزه د طرفه د یو فعل چې زنا ده موجب د حد وی علیه په خزه باندې خنو ماشوم سره چې ماشوم اولیونی خبره به ولی بدله ده چې ماشوم اولیونی سره توجه خزه زنا وکي نو په خزم نه حد محمد رحم الله ویلو کنه و هغه وجه ده چې د ماشوم اولیونی فعل زنا چیرې دا زنا نه ده ځکه هو مکلف نه دي د حرماتم نه دي مکلف او حربي چو مکلفو
نو د ماشوم وتی د لیونی وتی هغه زنا ده نه، نو د مقابل زنا هم نه ده، د ښځې چې غټې سره کړې ده حد به ځکه نه جاري کېږي، نه به راشي بخلاف د صبي او د مجنون، ځکه دا دواړه چې دي مخاطب نه دي. ونظیر هذا الاختلاف، نظیر د دې اختلاف هغه ده اذا زنا المکره بالمطاوعة. لږ بر وګورئ، یو مکره یوه ښځه ده او ښې شي تړه کېږي او چاته ویل دا لږ راته، یا خپله تمانچه راواخېستله او په سړي باندې په سر کېښودله، یا بل ته ویل په سر یې ورته کېده ما وتې که ګنې وجنم دی، دا یې ورته ویل. سړي غریب ویل ټیک ده بس وتې کړه ښه مضبوطه د اړۍ په یخ کو، هغې ته راپاڅېدلو او اخیره کې یو شکر هم ویستو. توجه، د الله شکر نه ګورې ګناهګاري کو په ناجایزي شکر ایستل کفر دي، هسې مې ویل. بهرحال نو په دې صورت کې امام محمد رحمه الله وایي چې په دغه مکره باندې چونکې نشته حد اصل لی، نو په دې ښځه هم نشته، دا خو فرع ده. امام یوسف رحمه الله وایي د مکره فعل زنا ده، نو ښځې تمکین زنا ته ورکړی په دې به حد وي. امام صاحب وایي پوهېږئ که نه، اذا زنا المکره بالمطاوعة یا مطاوعه هم صحیح کېږي، تحد المطاوعه کومه مطاوعه ده تابعداره مطاوعه هغه به حد کېږي. امام صاحب وایي امام محمد رحمه الله فرمایي نه به حد کېږي. واذا زنا الصبي او المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها. لږ بر وګورئ دغه مسله ده، ماشوم لیونی چې د یوې ښځې سره د هغې په رضا باندې زنا وکړي نو حد په ماشوم او لیوني هم نشته او په ښځه هم نشته، ویلي مو که نه. واذا زنا الصبي والمجنون بامرأة طاوعته، داسې ښځه چې هغې تابعداره جوړه شوي په هر یو لیوني او ماشوم دپاره د زنا کې، نو فلا حد علیه په هر یو باندې به هم حد نه وي، ماشوم او لیوني کې ولا علیها په جنۍ به هم نه وي. امام ظفر امام شافعي رحمه الله فرمایي یجب الحد علیها، په ښځه باندې به وي، ولې زنا یې کړې که نه. وجه واورئ، وهو روایت نبی یوسف رحمه الله، دا امام یوسف صاحب روایت هم دی، وروسته وجه وایو. اوس یې الټه که یو صحیح سړی دی لیونی وتې کړله د کافر بچي، یا یې ماشومه وتې کړله ظالم، دا خو مړ کوي، او داسې ماشومه وه چې جما ورسره کېدلی شوله قابله جما وه، نو اوس حکم سړی به حد کېږي. ښه مخکې خبره کې دواړه نه حد کېدل، دلته خو ماشومه لیونی نه حد کېږي خو سړی به حد کېږي. وإن زنا سيء بمجنونة أو صغيرة، داسې صغیره جامع مثلها حد الرجل خاصة سلب سړی به حد کېږي، په دې اجماع ده. لهما راشد امام ظفر امام شافعي صاحب دلیل لما داسته ویلو دلیل راځي. توجه جي، کله چې عذر د جنۍ د طرفه لیونۍ ماشومۍ او هلک ښه غټ سانډای، نو ولې په هلک حد نه جاري کېږي؟ څه جاري کېږي که نه جاري کېږي. نو چې کله عذر د جنۍ د طرفه مقابل نه حد نه لري کېږي بلکې حد پې جاري کېږي، نو که عذر د هلک د طرفه او ماشومو یا لیونیو مقابل جنۍ مطابعه د هغې نه هم حد نه لري کېږي. پوه نه شوې؟ ځکه عذر من جانبها چې دی چې کله جنۍ د طرفه نه واجبوي سقوط حد من جانبه کی، نو فقد العذر من جانبه چې د هلک د طرفه دا به هم نه سقطي د جنۍ د طرفه والا نه، جنۍ نه ویما. وهذا وجب ورب جامع صغیر کې ده، لأن كل منهم مؤاخذ بفعله، هر یو کس په خپل فعل باندې مؤاخذ دی غیر دی. نو ماشوم دی او که لیونی دی هغه مؤاخذه سم نه دي، هغه مهجور دی افعالو کې، نو جنۍ خو مؤاخذه ده، دا بغیره کو پوهېږئ که نه. كل مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وهذا لأن كل منهم مؤاخذ، هر یو چې د مؤاخذه کېږي دا هغه په فعل. ولنا موږ دلیل واوره، فعل د زنا چې دی توجه جي دا د هغه چا نه متحقق کېږي. حجي فعل د زنا متحقق کېږي د سړي نه، بس دا دعوه شوله. فعل د زنا متحقق کېږي چا نه؟ واوره، ان فعل الزنا يتحقق منه د چا نه؟ سړي نه.
وانما هي محل الفعل پاتش ولا خذا خو محل فعل له او سره محل نور کار ټول څوک سړی کوي نو که سړی غټو لیونی او ماشومه وته کړله نو فعل سړی کړی دی کا فعل متعزه کا حد دی او که سړی لیونی دی ماشوم دی او خزه خبره بره ده نو د چانه چې فعل متحقق کیږي هغه فعل نه دی نو صحیح د خزي ارڅ کولاو کړي خو فعل نه دی شوی که کم شوی هغه معتبر نه دی ځکه حد به نه جاری کو نه پیږي په اورا وانما خذ چې دا هو محل فعل او وجه ورکنه دغه وجه د مولوی صاحب سړی ته واتی ویلې کی خزي د څوک واتی نه وای موتو ورته وای کچري خزي نه فعل صادر دي څنوم به وته ویلې واتیا چې اصل بوته کې سړی دی ځکه د تواتی وي خزي ته موتو وای او سړی ته زانی وای او خزي ته خلک مزنیه وای زانیه ورته نه وای څه وته وای مزنیه دا وای د دې وجه څه ځکه چې اصل څوک دی سړی دی نه لکه خزي تم زانیه ویلې کیږي مجازن ده لکه راضیه چې مرضیه ته ویلې کیږي وګورئ ولهذا يسمى هو واتيا وزانيا او مرأة چې دا موتو ده او مزنیه به هذا الا انها سميت زانيه البته دا مسمى کیږي بزانیه سره که قران کې مدا وای دا مجازن ده تسمیه للمفعول دا سکیږي کنه چې مفعول ته نوم ورکړل شي بسم الفاعل نوم د فاعل لکه راضی نوم ورکړل شي راضیه په معنا د چا ده مرضیه تا مرضیه د بار استعمال شي یا بل وجه ور زانیه ورته ځکه وای دې تر اسم فاعل څخه ځکه استعمالي کی چې دا سبب جوړ شي کنه د وته لپاره قدرت خدا ورکی نو کله کله متسبب تم حکم ده فاعل ورکولې ان نسبت د فاعل کیږي متسبب تم پیږي کنه الګ پلان کې د لاس عمل شو ولي هغه سبب جوړ شوی وځکه او لکونه دا خزه چې دا مسبب ده بالتمکین چې قدرت ور کړي خپي واځي کړي دی وتا نو متعلق به حد فی حقها د خزي په باره کې حد کله راځي وای متعلق د حد په حق د خزه کې بالتمکین چې خزه قدرت ورکی قبیح فی الزنا د پاره زنا د پاره قدرت ورکی دا کله چې سړی د سړی چې دغه فعل خو زنا وی کنه نو او لیونی او ماشوم فعل زنا نه ده نو قدرت له د زنا قبیح نه ده ور کړي بالتمکین چې قدرت ورکی من قبیح زنا او هو فعل من وسراش زنا د چا فعل لوي دا خو فعل لاغه څوک هغه چا دی څوک چې مخاطب دی بده خبره چې نه به کې او کو د کړلو سزا به ملاويږي او ماشوم ولونه په دغه مقام نه دی چې مکلف هم یو کوي کله سزا دی ته ملاوي شي نو دا غو فعل زنا نشوا پتن لګي بوې شوي کنه او زنا چې دا فعل لاغه چاله څوک چې مخاطب دی بالکفیان هو چې نه به کې او مؤثم او ګناګاری کې په مباشرت باندې کول باندې او فعل سبي او دلیونی ليس بهذه الصفه اغه مخاطب بالکف دی او کوي کې نه مباشر سزا نه ګناګاریږي نه فلا ينات بالحد بهر حد به ور سره نه ثابتيږي نه حاصلېږي په یوه لکه